کچری نکاح کوي مسلمان ذمیه سره مطلق ذمیه نه ده چې مشرک سره او دغه سره چې کوم دی آتش پرست مجوسی سره کنه اندوی سره د سره نکاح کی کتابیه دا ذمیه چې ګوره کتابیه اهل کتاب سره یو آسماني دین مني کنه عیسایان یهودیان دغه یادي بشهادت ذمیانی په گواهی د دوه ذمیانو جازه دا سره دا جنو ګوره دا ذمیه یا ذمی دې ته دا ځکه چې دا ذمي نه ذمه عهد پیما ته وي نو دې سره چې کوم دی دا عهد پیما اګریمنت معاهده سره شي وي چې دوی به جزیه ورکړي او په انګلیش کې موږ سرجو خاندان چې دا مو خپل سره جوړو خاطر نو هغه سره دا معاهده شي وي چې هغه به جزیه ورکړي او دا غره چې کوم دي مسلمانان د وطن کې دي مستقل اوسي د دې قانون مطابق هغه ژوندۍ به تیری قانون با منی نو دا ذمه اصل کې چې کوم دي عهد پیما ته نو په دې اعتبار سره دوی ته ذمه او ذمیه وي او دین علاوه یو حربي دی هغه چې په خپل وطن دارالحرب اوسي چې چا سره جهاد کول داسې دا مباح او جایز وي نو هغه ته حربي وي او بل براش مستعمل چې حربي دی خو عارضي راغلي دارالاسلام ته او دغه شان چې کوم دی په پاسپورت وغیرہ باندې کوئی اجازهنامه باندې راغلي عارضي او میاشتونه او د مسلمان وي نو دا ذمي چې مستقل مسلمانانو په وطن کې اوسي نو که چېرې مسلمان ذمي سره اهل کتاب سره خو چونکې مسله خو د شریعت دا چې اهل کتاب سره چې کوم دی نکاح سره دا جایز ده او سره دا جایز ده البته چې کوم دی مسلمانه اهل کتاب سره چې کوم دی نکاح نشي کولی خو کو اهل کتاب وی خزوی مسلمان نکاح سره جایز ده اگر چې د متعفن علما دا وایي چې د احتیاط پکار ځکه چې اهل کتاب پاتې نه دي ټول دهریان دي کنه خپل دغه باندې دین باندې خپل کتاب باندې هغه باندې عمل نشته نو اوس چې کوم دی نو احتیاط د بدې کې چیرې نکاح ګر چې خلک د ګرین کارت او کارت د په وسیلاتې نه او د دې ګرس پورته کړی او هغه احتیاط بدل کړي نو که چېرې یو مسلمان نکاح کو ذمي سره په گواهی د دوه ذمیانو نو دا نکاح چې کوم دی سره جایز ده جایز ده عند ابي حنيفه د پنځه شیخانو باندې جایز ده او محمد ظفر صاحب لا يجوز او دا جائز نه د دې اخیری دوه د امامان موسی ظفر دلیل سره او لان السماع في النكاح او بشک چې کوم دی دا اوریدل ان السماع ایجاب والقبول چې اوریدل چې کوم دی دا ایجاب او د قبول په نکاح په دې نکاح کې شهادت دا اصل شهادت او گواهی ده او ولا شهادت الكافر او حال داری چې نشته شهادت نه شهادت قابل قبول للكافر د کافر د پاره علی المسلمین د مسلمان خلاف کدا نکاح هو د ذمي نه کیږي محمد ظفر صاحب وي دا غوسه د مسلمان سره کیږي کنه نو دی خدای نواز د ذمیان گواهان په دې خزه باندې نه وي بلکې په مسلمان باندې نه نو د مسلمان خلاف د کافر گواهی قابل قبول نه ده نو دوی چې کوم دی قیاس کی فكأنهما نقول دي دوانو زميانو گواهانو لم يسمعا التسنية صغار دي دوانو ليدو كلام المسلمين كلام السلام المسلمان نو محمد ظفر صاحب چې کوم دی دا سما په عدم السما باندې قیاس کړه نو څنګه چې نکاح ایجاب او قبول خو سره خپل کیو کی او گواهان د سره موجود نه نو چې څنګه دا نکاح صحیح نه نو دا غواړي چې کوم دی په موقع موجود دي خدا هو ذمیان دي مسلمان خلاف د گواهی قبول نه ګویا چې دوی سره وسوي دي نه نو دا ټیک نه شیخانو چې صحیح ده ولا هماره شیخانو دلیل داري ان شهادته بشکه کوم دی دا گواهی شروطات دا شرط کې شی دا په نکاح په نکاح کې اعلی اعتبار اثبات الملک په اعتبار چې کوم دی د ثابتولو سو د ملک اعلی اعتبار اثبات ملکه علیها په اعتبار چې کوم دی د ثابتولو د ملک د دې سړي علیها په دې خزه باندې مونږ وایو چې دا نکاح دا گواهان چې په نکاح کې دي د گواهانو په نکاح کې دوه حیثیت دي یو حیثیت دا دی چې د گواهانو په گواهی سره چې کوم دي نو د سړي لپاره سره دي اثبات د ملک د بوزغي راځي په خزه باندې او دیم جهت دا دی چې په دې گواهی سره چې کوم دي په دې سړي باندې د دې خې لپاره مهر سکیږي لازمي نو موږ ول په دې دوه کې په دوه حیثیتونو جهتونو کې بیا دا اول چې کوم دي نو دا راجح دي او دا اصل دي ځکه چې د مال د لپاره گواهی ضروري نه اصل کې چې کوم دي نو سره د ملک متعهد لپاره گواهی سره
دا ټول دنیا چې رسال بازار ته شو دا به شراک نه چا ځان سره دوه غوهان د غوږ نیولي چې راشه ما سره ولې غزرې دکاندار دا سي ظلمه او چې ته په گواشي نو موږ د پیسو محسوده لپاره چې کوم دي سره خو دې کې مې یو قید چې پیسو د لپاره غوي مو نشته دیانتن قضا انشتا چې سره په پیسو لنجر شي او کیس پیو کوم بیا په گواهان بوزي چې دا په گواهان دي چې سره ما پیسې ورکړي دي نو موږ ټول دنیا چې به شراک وګوره دا گواهان په نکاح کې دغه وجه هتري شیخان وایي چې دا گواهان د دې جهاد لپاره دي چې دا د دې سړي باندې د هغو کې چې د لپاره اثبات د ملک راشي په ښځه باندې د بوزغي ولې لوروده یلکه د وای چې کوم دی د واردېدو د ملک او زمین ته راځي علی محل یلکه سرجي په هغه محل باندې زی خطر ان شاء الله ډېر عظمت والا دی او شرافت والا دی په هغه باندې په هغه محل باندې چې هغه ډېر سری قابل احترام دي کنه چې ابو ذر شریف را مثلا ابو ذر شریف دا ورته صاحب د هدایت ابو ذر شریف ورته زموږ ته وایي روزي خطر ورته دا کومه څه کې سره پاره ده د دې من ته پاره ده ځکه چې دا من په سبا باندې راځي په داسې محل باندې راځي چې هغه محل ډیر قابل احترام دی د پیسو د پاره خو نه لا علی ذی رتبه دي څه ذی رتبه لا علی اعتبار وګړه او نه چې کوم دی دا غوي شک شي نه على اعتبار وجوب المهر پس باندې تا او اعتبار کولو واجب سره پاره د مهر د پاره ځکه چې دا مهر چې کوم دی دا مال دی او د مال د پاره چې کوم دی غوي شرط وي وګوره از لا شرط ځکه به شک چې کوم دی غوي نشته از لا شرط ځکه به شک نشته شهادت او غوي تشترطو چې هغه شرط شي په لزوم المال فلازمات سکیم کله و غیره لکه به و غیره ته موجود دیانتن شرط قضاء بیا دی نو دا چې کوم دي څه شو دغه اوس ګوره د کی چې کوم دي دا جواب وکړو ولا شاد الکافر المسلمي دا طرفین محمد صلی الله علیه وسلم د خبره جواب وکړو چې تاسو وایي چې دا شهادت چې کوم دي د کافر په مسلمان باندې نشته لهدا ګور چې دوی د اجابه قبول د سره ولې نه لري نو چې څنګه سره وینا نه سې کېږي نو دی مو نه لري سې کېږي نه مونږ نه ګوره نو دا مخکې په دا خبره کړې ده چې شهادت د کافر د مسلمان خلاف نه قبليږي خدا به شرط شی په درجه کې دی که چېرې د شهادت د کافر د مسلمان خلاف دی کې د مسلمان نقصان نو دا بیا نه قبليږي ځکه چې دی کې په دې کافر تهمت راځي ځکه خال لري مسلمان دغه دشمن دی او دشمن ته خو فائدہ نه رسي ضرر رسي نو په دې کې په کافر تهمت راځي نو ګوره دا په شرط شی په درجه کې که گواهی د کافر د مسلمان خلاف داسې وای چې په گواهی کې د مسلمان نقصان نو دا گواهی بیا قابل قبول نه ده په دې کې په دې کافر باندې تهمت دی چې دا د دشمنی کې د سره ځکه چې یو بل سره مخالف دي خو که چېرې دشمن گواهی وا او پای کې د مسلمان سوا دوا نو بیا دغه تهمت د دشمنی پکې نه راځي نو بیا دا گواهی قابل قبول ده نو دې کې دا شهادت د کافر چې په مسلمان باندې دي نو د دې د شهادت د وجه د مسلمان لپاره اثبات د ملک راځي نو په دې کې د مسلمان سره فائدہ نو لهدا چې کوم دا شهادت سره قابل قبول دي وهما او دا یو جواب شو چې دې کې اثبات د ملک دی د مسلمان فائدہ دا قابل قبول دي او که دغه استاد سره خبره مونږ دا چې کوم دي څه شو دا جواب چې کوم دي څه شو دا انکاری شو او جواب تسلیمي شي چې او استاد خبره ټیک ته چې شهادت د کافر د مسلمان خلاف قابل قبول نه لري نو دا غي جواب کوي صاحب دا هدايت د شیخان دا اخی چې اصل کې دا گواهان خو په دې سړي باندې نه دي دا په دې خزه باندې دي اپا څه باندې خزه باندې او خزه خدای د قوم نه غنه کنه د دین نه اغم زمیه او دام زمیه دي نو د خپل دین والا کو خلاف دی او په حق کې وي هغه دوان سکیږي د مسلمان خلاف کګوي په حق کې وي او قابل قبول ده او په خلاف وي هغه نقصان مقابل سره وهما او حال داري چې دا دوه گواهان شاهداني دا گواهی کوي علیها پس باندې په دې خزه باندې لا علیه نه په دې سړي باندې وشهادت عن الذمه على الذمه جائزه او هذا د گواهی چې کوم دي د زمين د زمين خلاف سره دا جائز ده او تاسو چې قیاس وکړئ دا قیاس محل فارق دی محمد صلی الله علیه وسلم سما ځان نشي د عدم سما چې کوم دی دا قیاس محل فارق دی بخلاف ما بخلاف دا صورت سره اذا لم يسمع هر کله چې ومن د ازواج گواهان کلام الزوجي د سره چې کوم دي سبونی ا کلام د زوج تاسو په دې چې کوم دي عدم سما باندې هغه سما قیاس کوم دا خزانه صورت دی ولی لان العقد ځکه به شکه چې کوم دي د عقد د نکاح ينقض دا خو منقض کیږي بکلامهما فکلام چې کوم دي خزو د خاونه دوه کسانو
والشهادة او هذا شهادته شرطت على العقد دا شرط کړی شوی پس باندې دا عقد د پر شرط کړی شوی دی نو هغه ځای کې چې کوم دي د سر عقد نشو نو بس ته خو بیا چې کوم دي شهادت تم پکې ضرورت نشته نو هغه ځای کې خو چې کوم دي ګواهان خبره نه دوریدلی ګواهان خبره نه دوریدلی نو هغه ځای کې چې ایجاب او قبول ابو نه دوریدلی نو سره هغه عقد نه شوی د سره سره دې ځای کې خو چې کوم دي ګواهان خبره اوریدلی دا عقد سره شوی دی نو چې شوی دی موږ چې کوم دي د سما په عدم سما باندې قیاس کول دا صحیح نه دي بل مسله ومن امر او چا چې حکم وکړي رجلا بل سړی ته بان په دې صورت سره بان یزوج دا چې دا بل سړی چې کوم دي نکاح کی ابنته هغه لور چې کوم دي د دې رجل د دې صد د من الصغيره د صد نکاح دا نابالغ نو سړی چې کوم دي بل ته حکم وکړي نو سړی بل ځان له وکیل نیو او هغه زمانه نابالغ لور د زوجګار نه دي نکاح ته وسهم فزوجها دا نکاح کړه چې کوم دي دغه فزوجها نو نکاح کا دغه رجل هذا د صغیره والاب حاضر او هذا چې د پلار په موقع باندې حاضر موجود او دا نکاح پس طریقې سره الله تعالی بشهادت رجل واحد په گواهی چې کوم دي دوی سړي باندې سواهما علاوه چې کوم دي سره د پلار او د وکیل نه جاز النکاح انکا سره یا لکه زید رولګي نو امر ته وی چې زماره دی لور نکاح وتړه امر وته ټیک ته بس امر مرګلو زه به نکاح وتړم خو زید چې کوم دی نکاح په مجلس کې د خپل په خپل موجودو خو نکاح د چا قید وسره صغیره ولګاو لکه چې صغیره خو چې کوم دی هغه ته خپل اختیار وغیرہ نشته نو بس امر یې وکیل کو او دا زید د اصل د خپل دین موجود دی او بکر چې کوم دی سری په موقع دی او بل رجل دی بکر په موقع باندې سری دا ناس دی او دی چې کوم دی دا امر راولګید او دا نکاح چې کوم دي سکړه او تړله سودا او تړله بل کسره نو دا نکاح چې کوم دي شو ناجایز شو ځکه چې دې ځکه چې کوم دي موږ په ونه ویلي چې په نکاح کې دا وکیل چې کوم دي ما اوس په بیو سفیر او معبر محض نماینده او ترجمانی نو ګویا چې دا پلار په موقع باندې ناس دي نو ګویا چې دا عقد د نکاح دی پلار په خپل باندې وکړو دا څه وکړو امر وکیل کنه خو ګویا چې نه دا زید په خپل باندې وکړو نو چې زید په خپل امر او دا عقد د نکاح وکړو نو یو ګوا امر شو او یو چې کوم دی او بل رجل ناس ته بکر دی نو بس هغه شرط چې کوم دی برابر شو کنه نکاح لپاره دوه ګواهان ضروري دي نو دوه په موقع باندې شو موجود شو نو جاز النکاح دا نکاح چې کوم دی سره بشرط رجل واحد په غوړې د وسوي سره دا پکې موږ بکر واچو سواهما علاوه چې کوم دی وکیل نه او دی پلان نه علاوه دی زید نه امر نه جاز النکاح دا نکاح جایز شو ځکه ډیره توصي لان الاب ځکه دې صورت کې به دا پلارو یجعلوا دی به وګرځول شي مباشرا للعقد عليك په خپل کول کې دی عقد ګویا چې دی خو چپ ناست ګویا چې نکاح د وتړله نو چې دوه تړل خو امر بکر پس شو ګواهان شو کنه او دې ځکه مباشر شو لاتحاد المجلس دا چې کوم دی د وجه سنه ځکه دی په خپل په مجلس کې ناست نو هغه عقد خو ته راځي کیږي وکیل خو مازه چې کوم دي سفیر او معبر د قد تراجي کیږي وګوره نو فیکون الوکیل نو او بغری چې کوم دي دا وکیل سفیرا و معبرا دی به مازه چې کوم دي نماینده او ترجمان به وګرځي نو چې دی مازه نماینده او ترجمان شو نو گواه شو نو فبقي المزوج نو بس باقی به پاتې شي دا نکاح ته هم کی چې هغه چې کوم دي زمو په دې مثال کې امر دا وکیل دی شاهدن دی به باقی پاتې شي دا نکاح ته هم کی او نو شاهدن گواه ما آخر سره دا غبل نه چې بکر شو نو به دوه ګواهان برابر شو نو چې دوه ګواهان برابر شو شرط دا موجود شو د نکاح نو به دا نکاح جایز شو بل صورت پکې وان كان الاب دا چې کوم دی احتراز دا قدم قیدنا چې سړی بل توي چې زما د نکاح وتړله خو په مخکې کې صورت کې پکې دیم قید چې سړی خپل په خپل مجلس کې حاضر اوس د قدم قید احتراز راغی چې بل ته خو چې نکاح وتړه خو پلار غایب نو بیا چې کوم دی وان كان الاب غائبا او کچره دا پلار غائب په موقع موجود لم يجوز دا نکاح بیا جائز نه شو ځکه چې زید په موقع باندې موجود نو او امر ته حکم کړی دی نو دا ځکه چې کوم دی دا امر دا څه شو دا عاقد شو دا څه شو دا عاقد شو او هغه ځکه بکر چې کوم دی یو گواه پاتې شو نو دا گواهه نصاب پوره نه نو په یو گواهه سره چې کوم دی نکاح نه منعقد کیږي نو لم يجوز دا نکاح جائز
ولې ځکه چې پلار په موقع موجود وي خو یې کې چې هغه بله کمره کې خو ناست المجلس بدل شو که نه اتحاد مجلس نه لأن المجلس ځکه بېشکه دا مجلس مختلف دا څه شو مختلف شو نو فلا يمكن نو دې ځای کې ممکن نه دي ان يجعل الاب چې وګرځول شي دا ابو مباشرا کوونکي چې کوم دی عقد د خپل د عقد اونکو وعلى هذا او لك فدغ من مبددا ادام مثلا اذا زوج الاب هر کله چې نکاح کې پلار ابنته البالغه اغه لور خپل بالغه ما ابنته البالغه دا لور خپل بالغه بمحضر شاهد واحد په موجودګۍ چې کوم دی د یو گواکین اوس په ګورو ان كانت حاضره کچري دا لور چې کوم دی سوي دا حاضر وي جازه دا بس شي دا بجای شي نو مثلا دا چې پلار په خپل عقد د نکاح کې چاته ویلي نه وکیل ته نه په خپل کوي ولور بالغه او ولور سره بالغه او دا شان چې کوم دی دغه مجلس کې پلار موجود دی او دا دوی موجود ده او یو بل سړی پکې ناست دی نو اوس په ګورو په پلار د خپل بالغ لور نکاح کوي نو اوس د الو په مجلس کې ناست و نو ګویا چې دا عقد د لور د نکاح په خپل ځان له وکړو نو دا پلار او د بل سړی په گواشي نو نصاب برابر شو نو نکاح څه شو جایز شو او کنا دا لور بالغه دا په دې مجلس کې څو نو او د پلار ول نکاح تړله نو بیا خو پلار عاقد شو کنه نو بس گواهی کوم دې شو یو پاتې شو نو بیا دغه صورت کې هغه لکه مخکې صورت کې چې پلار حاضر نو پلار عاقد شو وکیل معبر شو نو نصاب د گواهی برابر شو نکاح جایز شو چې پلار غایب شو نو هغه وکیل عاقد شو او گواهی پاتې شو نکاح جایز شو دې صورت کې د نو دغه صورت کې کوم ځکه نو بالغه او بالغ په خپل مکلف ځای نکاح کولی شي نو کومې موجود و نو په خپل اگر چې تړي ولا پلار او هغه سي وکیل شو اصل چې کوم دي دا لور ځان په خپل نکاح تړله یو غوې پلار شو یو رجل شو نصاب برابر شو او کومې په موقع موجود نه و نو اوس کوم دي د اخر پلار شو نو بس غوا ځان نه پاتې شو نو بیا جایز و ان كانت غائبه او کو چې دا بالغ لوري غایبه و نو بیا لا يجوز بیا دې کوم دي سره جایز نه دا جایز نه ده ځکه چې کوم دي دا پلار مباشر شو نو بیا غوا سکیږي ځان نه پاتې کیږي